السلام علیکم ګرانو کتونکو اوریدونکو عبید ګمریانی یم څنګه یې تاسو هیله لرم چې ښه به یې روغ جوړ او خوشحاله وئ او الله نه مې همدغه دعا ده چې څومره کتونکي هم دي څومره مسلمانان چې هم دي نو هغه د لر دي او که د بر دي الله دې خوشحاله سوکاله لري ملګرو د اقبال حیران صاحب یو دوه ټکي راته رایادېږي وایي ستا د تصور فصلونه نه سوځي او یاره بختور فصلونه نه سوځي او سیند که د کابل د لورې اوچ نه شو بیا د پېښور فصلونه نه سوځي زه عین همدې وخت کې د دریای کابل بالکل په وسط کې په درمیان کې ولاړ یم که زما کیمرامین تاسو ته دغه اوبه ښودلی شي دا دریای کابل دی چې د هغې د زور و شور نه به ټول خلک یریده زمونږ چونکې نږدې کلی دی ورسره پښتونګړی نو دغې حوالې سره که مونږ خبره وکړو نو مونږ د دې نه ډېر زیات خبردار په دې یو چې دغه سیند نه به ډېر خلک یریده نن دې سیند کې څومره اوبه پاتې دي دغه اوبه پاتې دي ځکه چې د کابل د ګران هیواد افغانستان ته هم د اوبو زیات ضرورت و هغې شاید چې هلته ډیمونه جوړ کړي د خپل بجلی د پیداوار دپاره چونکې هر یو ملک ترقي کوي او د خپل خلکو د خپل ولس مفاداتو ته ګوري فایدې ته ګوري نو نن که مونږ وګورو دا شګه چې کومه ده د دې خو مونږ تصور نشو کولی د دې شګې ځکه چې دا زه بالکل وسط کې ولاړ یم که زما کیمرامین هغه سایډ وښیي کوم ځای کې چې دغه موټر ولاړ دی دغه گاډی ولاړ دی کوم د سیر دپاره خلک چې راغلي دي سیلاني کوم خلک چې راغلي دي نو دغه ځای ده د دې دریای کابل دغه ځای ده اوس تاسو اندازه وکړئ چې زه به څومره منځ ته راغلی یم دغه اوبه دغومره لږې پاتې شوې خبره په دې دغه کومه ذهن ته مې دا خبره راغله چې زمونږ سره کوم نعمت هم وي نو مونږ د هغې استعمال ډېر زیات په بېخطره کوو یقینا که مونږ د دې اوبو اهمیت ته وګورو نو دا زمونږ د فصلونو دپاره ډېر زیات ښه ذریعه ده زمونږ فصلونه که شنه دي نو د دې په وجه شنه دي نن دغه اوبه کمې شوي دي زمونږ فصلونه هم په کمېدو دي د غنمو فصل دی هغه هم په کمېدو دی دې نه واړه واړه نیرونه بیل شوي وو او هغې به زمونږ دغه ځمکې سیراب کولې که مونږ او تاسو د اوبو قدر وګورو نو که مونږ بلوچستان سایډ ته لاړ شو یا حیدرآباد سایډ ته لاړ شو نو د هغې خلکو نه تاسو د اوبو د قدر تپوس وکئ چې ملګري سره راغلي وو د تبلیغي جومات کې نو هغوی مونږ ته وایي چې مونږ 1 یا 2 بجې پاسو هره شپه او سارې نه لکه مزل کوو 10-12 میله مزل کوو هلته نه اوبه راوړو بیا هغه د خپل چردام دپاره د خپل ضروریاتو دپاره دغه اوبه استعمالو نو ملګرو د وینا مقصد مې دا دی چې مونږ او تاسو د هغه ځای مناسبت خپل علاقې سره وکړو نو مونږ ته اوبه بسیار دي د څښلو دپاره خو مونږ د هغې په استعمال کې انتهایی بېغوري کوو ډېر زیات فضول مونږ اوبه استعمالو نو د دغې نه چې مونږ او تاسو اجتناب وکړو دغه اوبه به بچت شي بله خبره دا ده چې دا د الله تعالی نعمت دی د دې به مونږ نه تپوس کېږي د یو قطرې باره کې چې کله د وضو باره کې د چردام باره کې چې لکه تاسو اوبه استعمالوئ نو د هغې مونږ نه تپوس کېږي نو د داسې اوبو چې مونږ بېقدرۍ سره هسې نولو او زمونږ نور مسلمانانو وروڼو ته د هغې ضرورت وي نو زما په خیال چې د دغې به مونږ نه تپوس کېږي نو د اوبو قدر وکئ ځکه چې دا ځمکه چې څنګه په اوچېدو ده د سیند دغه لمنه چې تاسو وکته نو دا دلته به دومره اوبه وي چې چا به اندازه نه شوه کولی او نن هغه ځای کې لکه بالکل اوبه نشته دا دومره لږ ځای د دریای کابل پاتې شوی دی هغه سیمه باندې دغه یو ملګری دی هغه ورکې جال لګولی دی د میانو دپاره دریای کابل ته څوک نږدې نشو راتلی او نن دریای کابل په وسط کې بالکل په زړه کې په مین ځای کې عبید ګمریانی ولاړ دی د مالیار پروډکشن د طرفه تاسو سره دغه خپل خیالات شیر کوي نو هیله لرم چې په دې خبرو به تاسو غور او فکر کوئ او د هر یو نعمت الله تعالی چې کوم نعمت مونږ له راکړی دی په هغې مونږ د الله تعالی شکر ادا کړو ځکه چې الله تعالی چې کوم نعمت مونږ له راکړی دی مونږ چې د هغې شکر ادا کړو نعمت به مونږ ته زیات شي مونږ به د هغې بېقدري نه کوو اسراف به نه کوو د اوبو استعمال کې به خپل ځان لکه داسې ګڼو چې لکه د دې به مونږ سره حساب کېږي د یو قطرې به مونږ سره حساب کېږي او څنګه چې تاسو د دریای کابل نن وکتو چې اخوا ګران هیواد افغانستان ته لکه ضرورت شو نو دلته دا اوبه کمې شوې د اوبو په کمېدو شوې بالکل کمې شوې نو داسې را روان دور کې به د اوبو ضروریات نور هم زیات شي نو که مونږ او ستاسو د اوبو د استعمال داسې فضول طریقې باندې شو نو مونږ به بیا نقصان سره مخ کېږو هیله لرم چې زما خبره به ستاسو ذهن ته پرېوتې وي دغه رنګ څه ناڅه مې چې ذهن ته راځي یا داسې څه خبرې وي چې هغه اجتماعي سوچ او فکر لري زه پوره نه یم عقل کل الله دی زما د طرفه دغه یو سجیشن دی چې تاسو په دغه استعمال کې د الله تعالی په د نعمتونو په استعمال کې شکر ادا کولو سره سره د اسراف نه هم ځان بچ کوي نو ډیره به ښه وي خپل ډېر زیات خیال ساتئ زما چینل مالیار پروډکشن
سبسکرایب کوي، لایک کوي او خپل ملګرو سره شیر کوي، ځکه دغه چینل به ستاسو د انګړ مسایل راوړي او انشاءالله د هغې د حل کېدو به کوشش کوو. په لوی الله مو سپارم. والسلام. خپل ډېر زیات خیال ساتئ. ډېره مننه.